بسم الله الرحمن الرحیم. موجود یم ډاګای خودخیل بونیر کې. دا ټیم کې په یو تاریخي مقام باندې زه موجود یم، دې ته وایي رانی کوټ، رانو کوټو. دلته دا 3-4 زره کاله مخکې چې کوم بنیان اوسېده، انسانان اوسېدله، د هغوی د تهذیب آثار دي. تاسو وینئ دا غر باندې بالکل په ټاپ د ټولو نه اوچت غر، په دې نه چار چاپیره چې کوم د دې ځای انتخاب د اوسېدو لپاره کړو. د کمال خبره دا ده چې د دې غر نه د دې د رهایش د اوسېدو د دې ځای نه پوره خودخیل تحصیل مکمل ښکاري. د صوابۍ او د مردان حدودات دا ښکاري. تاسو ګورئ دا مخامخ توتالی، ډاګی، جنګدره او هغه تر صوابۍ شیخ جانا پورې د آبادي ټوله دې نه ښکاري. داسې په دې طرف باندې تاسو وګورئ دا پنجتار، قاسم خیل، حل، سروایي چې زموږ څومره دی، منګل تاڼه، جبی، دا غاړه ټوله د دې طرف نه ښکاري. د هغه خلکو تهذیب یو ډیولپ تهذیب و، بهترین تهذیب و، او ډېرو ستړې کړې وې. اوس چې موږ ګورو دا کم خلکو چې دې د غر په ټاپ باندې خپل کم رهایش اختیار کړو، دا وګورئ دې کنډراتو ته. خو تر اوسه پورې ویل کېږي چې په دې علاقه کې ډېر لوی آثار دي تاریخي، او ډېرې خزانې پکې هم دي. زموږ خلک راضي هم، دا ګورئ تاسو دا کودایي شوې ده. دلته کې کودایي کوي، خپل کوششونه کوي، آلې راوړي چې څه چېرته خزانه میلاو شي. د دې مهنګۍ په دور کې هر سړی د خزانې په تلاش کې. دا تاسو ګورئ دا کنډرات دي، او دا ځای په ځای چې تاسو ته دا کوم د کودای آثار ښکاري، دا ټول کودایانې دا زموږ د علاقې خلک د یو ځای د بل ځای راځي. خو څوک وایي چې څوک پکې ډېر مالداره شو، څوک پکې اسې ستړي شو. خو بهرحال حکومت له پکار دي چې دا تاریخي مقام دا وګورئ تاسو، دا کودایي شوي ده ډېره لرې پورې، او غټ غټ ګټې دا لرې شوي دي. دا هغه کنډراتو اوس هم آثار موجود دي. دا ګورئ مخامخ دلته به اوبه وي، ښکلاګانې وي. اوس هم د اوسېدو لپاره، د رهایش لپاره دا بهترین ځایونه دي، ځکه چې زرعي ځمکې زموږ خلکو ټولې خرابې کړې. نو که په دې غرونو کې څه ناڅه داسې سهولیات ورکړی شي، نو زموږ د زراعت او ځمکې به تبیانه بچي. دا تاسو ته ښکاري د ټولو نه اوچت غر رانی کوټ، د هغې شا طرف ته جبی، پنجتار. نو تاریخي ځایونه دي، ځوانانو ته لیدل پکار دي، راتله پکار دي. خصوصا د سحر ټیم د خوند ټیم دی، د الله سره د مینې او د محبت او د الله د یاد ټیم دی، او د الله تعالی نیچر سره مینه کول، محبت ساتل، دا دغه کائنات دي، دا کتل غواړي. ډېره مننه، شکریه.